جناب رسول الله مبارک فرمای و چې کله مسلمان سړی مفهوم د حدیث داسې ده چې کله یو سړی د سهار وختي مونځ ادا کړي او د هغې نه بعد بیا کینی تر دې پورې چې په ده باندې وخت د اشراق داخل شي او دی د الله جل شانه ذکر کوي په ذکر کې مبتلا وي او په ده باندې وخت د اشراق روغی او د 2 رکعته مونځ د اشراق وکړي د الله پیغمبر مبارک فرمایي چې دغه انسان له الله تعالی د یو حج مکمل او د عمرې ثواب ورکوي صرف په 2 رکعتو نفل 2 رکعته اشراق د چې وکړو الله جل شانه توله په 2 رکعتو اشراقو باندې د یو حج مکمل او د عمرې ثواب درکوي داسې وړوکې خبره خو نه نو دا خو مونږ کولی شو دا خو څه تکلیف خبره نه ده چې سهار وختي جمع وشي نو د جمع نه بعد سړی کیني د الله جل شانو په ذکر کې مبتلا وي تلاوت کوي نور وغیره د دین مذاکرات کوي نو الله جل شانه به دومره لوی مقام او دومره لوی فضیلت ورکوي په 2 رکعتو مونځ باندې نو کوشش وکړو دغه خبرو خیال وساتو او د الله جل شانه د رضا لپاره مونږ هر عبادت وکړو ځکه الله جل شانه فرمایي رسول الله مرکلره واعبد ربک حتی یأتیک الیقین ای ته عبادت کوه د خپل رب تر دا پورې چې توله مرګ وشي نو دنیا له خو الله تعالی مونږ عبادت لپاره لېږلي رسول الله مبارک الله نه دی فرمایلی چې پیغمبره بس ته عبادت مه کوه تو عبادت دا کافي ده بس الله ته فرمایي واعبد ربک ای ته د خپل رب عبادت کوه حتی یأتیک الیقین علما فرمایي چې کله تر دا پورې عبادت کوه چې توله مرګ وشي نو چې رسول الله مبارک الله جل شانه د عبادت تلقین او ترغیب ورکوي چې ته عبادت کوه حال چې د هغه واړه ستا ټول ګناهونه معاف دي هغه د ګناهونو نه بالکل معصوم دی نو موږ ټول په طریقې والا په کار چې بیا موږ تاسو 24 غنټې د الله په عبادت کې روښانه موږ له خو بیا د خبره ډیره په کور چې موږ د الله جل شانه عبادت وکړو ځکه چې موږ خو د ګناهونو نه محفوظ نه یو کنه د موږ نه خو که وړوکي که هر ګناه نه کېږي کوشش وکړئ د خبرو خیال وساتئ